وسلم كان يصلي صلاة الغداة يوم عرفة. د عرفه په ورځ یعنی په نهمه ذوالحجه د اختر نه یو ورځ مخکې د سحر مونځ به کله نبی علیہ السلام وکړو نو د هغې نه پس به ثم یستند الی القبلة قبلې طرف ته به ډډه ولګوله او دا کلمات به ویل الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. د عرفه په ورځ باندې د سحر مونځ نه پس به دا کلمات شروع کړل. ثم یکبر دبر کل صلاة، بیا به د هر فرض مونځ نه پس نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تیز आवाज باندې دا کلمات تکبیرات تشریق ویل. الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق، د ایام التشریق د اخرنۍ ورځې د مازدیګر مونځ پورې نبی علیہ السلام به دا تکبیرات تشریق ویل. نو د دې حدیث پر اړه کې علما فرمایي چې کما کله نهمه ذوالحجه راشي یعنی د اختر نه یو ورځ مخکې چې زمونږ او ستاسو په دې وطن کې نهمه ذوالحجه هغه به د اتوار په ورځ باندې وي. 16 جون به روز اتوار سبا نه بل ورځ په دې پوره وضاحت کوم درته. نو د سحر مونځ نه پس په هر سړی باندې عاقل دی بالغ دی مسلمان دی نارینه دا کو زنانه دی د کشان مسافر دی کو مقیم دی آزاد دی کو غلام دی په هر سړی باندې د هر فرض مونځ نه پس فورا یو پیرا دا کلمات تکبیرات تشریق ویل واجب دی. کو یو انسان نه وي دا ګناهګار دی توبه نه بغیر دا ګناه معاف کیږي نه. فرق دا دی چې سړی به په تیز आवाज باندې وایي او زنانه به په سلو आवाज باندې وایي. او په هر یو عاقل بالغ مسلمان باندې یو پیر تکبیرات تشریق په دغه 15 ورځو کې دا یو پیر فرض پسې ویل واجب دی. نهمه ذوالحجه چې د سحر مونځ نه شروع شي نو د دغه ورځې 15 مونځونه شو. بیا د اختر 3 ورځې 15 مونځونه دغه شو 20 مونځونه شو. بیا د اختر څخه کومه څلورمه ورځ راځي نو تر مازدیګر مونځه پورې دا 3 وسره نور شنو دا 23 مونځونه جوړ شو. په 23 مونځونو کې بعد د فرض مونځ نه پس فورا تکبیرات تشریق په هر مسلمان باندې واجب. علماء لیکلي دي عالمگیری کې دي وينبغي ان يكبر متصلا بالسلام حتى لو تكلم او احدث متعمدا سقط. پر لپسې به وي او یو انسان سلام وګرځي د فرض مزنا او د چا سره خبرې وکړي تکبیرات یې ونه ویل خبرې وکړي یا د ځان لا قصدن او دس مات کو مثلا ته مشاز الله لاړو ډکو مشاز الله لاړو انسان په بلې طریقې سره او دس مات کو نو ددن دا واجب لاړو ساقط شو. اوس د باندې دا واجب نه دي چې تکبیرات پوي ځکه پر لپسې ویل واجب دي د پر لپسې اون ویلو خو د دې عمل په وجه باندې دا ګناهګار شو. حکم داو چې پر لپسې به فرض او پسې تکبیرات تشریق وې. دا مسله الته په خرازي چې کله انسان ځان لموس کوي نو دنه تکبیرات تشریق یې وي په جمع کې د انسان نه یریږي او د امام نه هی به مقتدیانو ته یاد وي هغه په تیز आवाज شروع کې امام هم شروع کی او کو د مقتدی نه هیر وي امام یې شروع کی نو یو بل ته یاد دهانی کیږي او چې کله انسان ځان لموس کوي کنه نو دونه عموما هیر وي نو دا مسله هغه طرف پیږي نو کو فورا دیونه ویلو دا ګناهګار دی. کو یو سړی نه پموس کې تکبیرات تشریق پاتې شو د موز نه پس نو د تکبیرات تشریق او قضا نشتا د باندې توبه لازم ده چې د نویلو په وجه د په ځما کوم ګناه رااله دغه ګناه به صرف په توبه سره معاف کیږي په بل څه سره نه. یو انسان دی هغه نه دی 15 ورځو کې کم چې دا ایام التشریق وته وي یو موس قضا شو خدا نه خواسته په نهمه ذوالحجه یو مثلا د مازیګری موس قضا شو او دای په دې 15 ورځو کې د دې قضایي راګرځي په سبا باندې یا په بل ورځ خو دې 15 ورځو کې دنه قضایي راګرځي نو چې کله دا قضایي 3 رکعات فرض د مازیګری وکي
نو بیا هم بد باندې پرله پسې متصل تکبیرات تشریق ویل واجب دي. مطلب په یو صورت کې ویم نه پرې دی بلې پنځو ورځو کې دننه چې کم 23 منځونه دي خامخا به یو پیر تکبیرات تشریق وي. خو یو مونځ دنه پکې قضا شو بیا وروسته هم په دې ورځو کې قضا راګرځي هم قضایي مونځ پسې تکبیرات تشریق وي نه ویلو والا ګناهګار دی.